حضور علیه السلام فرمایل چې کله کله ابلیس د سمندر په سطح باندې یو تخت ځان له خور کی او په هغه تخت باندې په خپل کینی او ځان ته خپل ټول اولاد او ټول بال بچ را جمع کی او په قطارونو کرسۍ خوري وي او په هغه کرسو کې د شیطان د بچی ناسي او دغه تخت باندې یو لوی سټیج لګیدلی د هغې د پاسه ابلیس په خپله موجودي. دغه وخت کې د ابلیس د خپلو بچو نه کارګزاري اورېدل غواړي که چا بچو ته څه مشکلات چې هغه مشکلات ورله حل کړي، څه مسایل چې هغه مسلې ورته حل کړي او کم د رذالت او د شیطانت طریقه نه ورځي چې هغه چل ورته وښیي. نو حضور علیه السلام فرمایلی دی وی دغه شیطان ته خپل بچی پاسی بابا نن می دا کار کړی دی، بابا ورته وی ښه کار دی کړی دی، بیا بل پاسی بابا ما خو دا کار کړی دی، نو بل ته موی بچی ته هم غلط نری کړی ښه دی کړی دی. آخر کې یو شیطان داسې پخپه ګوډي دی پاسی. حضور علیه السلام فرمایي وی دغه بچی شیطان ته ابلیس ته وی چې بابا د ښځې خاوند ترمنځ نفرت می دومره زیات که چې سړی مجبور شو ښځې له طلاق ورکو، کور مې پیروان کو. شیطان د دغه نورو کارکردګي ووري د ډیر په خوشاله نه دی، بس صرف دومره ته وی تا ښه کار کړی دی او شاباسي یو بچی لم نه دی ورکړی چې کله دی یو بچی وی چې خاوند مې غوسه کو او ښځې لمې دی ته تیار که چې طلاق ورکو، کور میں پیروان کنو. شیطان د ډیر خوشاله نه فورن د کورسې نه پاسی او دغه بچی ته وی مال راشنو چې راشي نو ځان ته را ترغاړه باسین، کله په یو مخ کولی کله په بل او ټپی او شاباسي ورکوي بچیا ته زما ته کړه بچی تا لویه کارنامه نن ورځې کړې ده. نو دینه معلومه شوه چې د ښځې خاوند ترمنځ محبت باندې الله تعالی خوشحالیږي. نو شیطان کوشش شروع کړی دی چې څنګه به ښځه خاوند د یو بل نه جدا شي، نو کوشش یې دومره سره او دومره حد ته ورسیږي چې آخر کې د خاوند مجبور شي ښځې له طلاق ورکړي او کله چې خبره بیا میدان ته شي نو سړی وایي زه پې شوی نیم په ځان پیم نشم او طلاق مې ورکو. نو د دې سړي خواهش نی چې طلاق ورکی خودی پی نشي، اصل کې شیطان و پس زور لګولې دی. د دې ښځې خاوند الله تعالی د دوی په محبت ډیر خوشاله دی، نو ځکه شیطان کوشش شروع کو دی پکې خطا کو طلاق واقع کو. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.